ګرانو کتونکو سلامونه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دغه ملک کې بیا په دغه صوبه کې د تیرو 11 کالو راسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. ورسره اخلاقیات نوي کول کوم طرف ته روان دی. زمونږ د شهیدانو په سلو پسې ټوغې کېږي، مسخرې کېږي. په دې باندې به خبرې اترې کوو او نننی سروې خو په غور سره وورئ. دلته کې په دغه مین شارع باندې یو ورور نه به تپوس کوو. السلام علیکم ورور مې څنګه یې؟ خیر دی. ورور مې 9 مای وشوله. د 9 مای نه پس چې کوم دي نو څه کسان رخا شو آرمي چیف صاحب په دستخط باندې. بیا دې پی ټي آی ولوي چې دا خو زمونږ نه دي او بیا چې راغله نو استقبال یې کړو. څه وایې په دې؟ یاره د کومې ورځې نه چې دا فتنه راوچته شوې ده که نه، د هغې ورځې نه زما په خیال په دې ملک کې د مشر کشر تمیز اخلاق دا ټول ختم شوي دي. عالمان چې کوم دي هغه ټول بې عزته. او زما ته چې په کوم څیز باندې افسوس دی هغه دا دی چې کله د عمران خان حکومت نو په پارلیمنت هاوس کې چې کوم دی یو مفتي چې کوم دی راخکو او دا پټکي په دې لاره باندې روانو او دوی چې کوم دی په زور زور باندې راخکو. د دوی نه بیا هغه خبرې ایره شولې. او 9 مای په دې 9 مای کې چې تاسو سوګینه او ګوره کوم دا ویډیو چې موږ وکړل په سوشل میډیا باندې، نو آیا دا پوج چې کوم دی زموږ دا کم چې د قوم د حفاظت کوي، زموږ د خلکو حفاظت کوي، زموږ د ملک حفاظت کوي، دوی پسې کور ته تلو چې راشه تر چې کوم دی دا پتلی را غورځوه او تر شهیدانو پسې کنځلې وکړه، ته پوج پسې کنځلې وکړه. چاته هم هغوی پسې نه وتلې، کنځلې هم دوی پخپله کړي دي. او بیا د نه وروسته دا دونه ډرپوک قیادت تېره دوی چې بیا د نه انکار وکړو. دغه غریبانان چې کوم دی تباه برباد کړل، د هغوی بچي یې خوار کړل، ښځې چې کوم دی کونډې کړلې، ماشومان یې یتیمانان کړل. او دا خلک چې کوم دی بیا په دغه باندې ننوتل په سړو باندې. او بیا د نه غټ پټ د ټول د افسوس خبره دا والي خان شفیع صاحب چې زه ماته چې کوم افسوس شوی چې وروسته نه انکار وکړو چې دا زموږ ورکر نه دی سره، د ټول نه افسوسناکه خبره دا وه. نو زما په خیال چې یو وخت دا خلک را ورغلا کړل، راوچته کړل او په یو دغه باندې بوتل. او بیا چې کوم دی وروسته د نه انکار وکړو چې بیا کله رووتل او د جیل چې کله هغوی رها شو په خپل دغه باندې بهاب باندې او څو چا پلار منډه والي، چا سکې خرڅ کړی، چا کور خرڅ کړی، چا ځمکه خرڅه کړې، هغوی له چې کوم دی هغه ضمانت وکړو. نو بیا د بار چې کوم دی نه ښارونه اچولو. دوی د افسوس خبره ده ماته. بیا وایي په ملټري باندې دغه مه کوه، دا عدالتونه او د دوی په حکومت کې یا ملټري کې کیسونه نه دي لړل. یاره زما چې څونه پورې تجربه ده او زما چې څونه تجزیه ده، مطلب زما چې څونه مطالعه ده، نه هغه دا ده چې د عمران خان په حکومت کې چې دا څونه ملټري کیسونه شوي، نه آیا د نه دي ویلي دي خلکو ته چې کوم دی دا جرنیل چې کوم دی دا آرمي چیف چې کوم دی دا ستا دا زموږ د قوم پلار دی، دا د موږ له پلار کړی نو مخکې، نو ولې هغه پلار اوس ته حرامي شوي؟ دا هغه پلار نه دی، دا هماغه خلک نه دی. نه آرمي چې کومه ده دا زموږ د قوم سرمایه ده، دا زموږ د خلکو حفاظت کوي، دا د ازادۍ تپوس د بغداد، د عراق، د شام، د افغانستان داسې خلکو نه تپوسونه وکړي. بیا به تاسو ته احساس وشي چې پاکستان کې اوسېدل څنګه دي او دا موږ څنګه په پرامن طریقې سره خپل لمونځ او خپل عبادتونه خپل بچو سره ناسته ماسوتن چې کوم دی ملاسته دا موږ نه کوو. ډېره زیاته مننه. یو بل ورور سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورور مې څنګه یې؟ خیر دی. تاسو څنګه یې؟ جی خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه پوښتنه کوم په دې ملک کې 9 مای وشوله، بیا دوی انکار کوي چې دا ورکر خو زمونږ نه دی. بیا چې هغه رخا شو نو په سیمخوس کې زبردست او شاندار استقبال شو. څه وایې دې وخت کې خو زمونږ د آرمي نه وي، نو زمونږ د دې ملک په څه حال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د آرمي شته او نشته جواب بدله وروستو درکمه، خو دا خبره کومه چې دوی کله د خپل ورکر نه انکاریان شو که نه، نو دی چې هغه 12 ضلعې چې کراس کړي وي او چا ځان سره بوتلي وو، هغه ټیم خو هغه انکاري شو چې دا زما ورکران نه دي. بیا راوستل او په سی ام اوس کې ولا پیسېګانې ورکولې، د سره خو څوک تلل هم نه، دی په پیسو بوتلي وو. یو دویمو تاسو د فوج خبره وکړه. لف خان وروره په پاکستان کې د ټولو نه زه غوره دی وخت کې چې ګورم، زه فوج ته ګورم، زما سرحدات محفوظ دي. ایون زه په خپله دومره محفوظ یم چې زه په خپل کور کې ښه محفوظه پروت یم. ولې چې زما څوکیدار شته. دا خو دا د پی ټي آی دا څه کسان نه پاڅېدل په فوج الزام ولګو، دا هغه فوج دی چې کله عمران خان په اقتدار کې نو دا دوی وی آرمي چیف د قوم پلاري، دا زمونږ پلار دی، موږ د پلار په شان د خیال ساتو. نن که هغه مجرم دی او هغه یو ناروا کړې ده، قومي مجرم دی هغه، او هغه په جیل کې پروت دی، نو د هغې سزا راغله آرمي پسې. وایي د آرمي اچولې ده، لکه دې کې د آرمي څه کار دی؟ تا ښکاره یو جرم کړی دی، په هغې کې پروت دی. نو فوج چې نی
نو زه وایم چې پاکستان باندې ښه په بهر چې کوم خلک ناست دي ټویټ یې کوي او په پوج پسې خبرې کوي دلته کې د فلسطین کې ظلم روان دی دلته کې چې کوم دی په نور اسلامي ملکونو کې آیا امریکې ته انساني حقوق صرف په دې پاکستان کې په نظر راځي په عمران خان کې په نظر راځي هغه تاسو چې څنګه ووایې که نه چې دلته کې زمونږ د پی ټي آی ملګري وایي چې دا انساني حقوق دي او دا سړی په جیل کې پروت دی دا راپرېږدی د دپاره انساني حقوق شته خو نن زمونږ په دې سوشل میډیا تاسو وګورئ یو ټرینډ د جماعت اسلامي ملګرو روان کړی دی که نه جي چې مذمت وکړه دا به حیثیت مسلمان زم وایم زه مذمت کوم زه خپل د پاکستان چې څومره لیډرشپ دي ټولو ته وایم چې دوی هم مذمت وکړي خو چې هغه د چا څوک وایي چې دا انساني حقوقو خلاف ورزي ده موږ د هغه سړي نه هم دا مطالبه کوو چې وکړه که نه مخالف وکړه مذمت وکړه وایه چې زه مذمت کوم نشي کولی هغه چې د چا بچی دی دا زوی خو د پلار خلاف څه نشي ویلی هغه خو روست یې هغوی و د هغوی جوړ کړی شوي سړی و خو زمونږ قوم ته د الله دا هدایت د پښتون قوم خاص کر نصیب کی چې په ملک کې څه خبره هم راشي په ملک کې نو که موږ د عمران خان خلاف څه وایو نو دا خلک راپاسي او زمونږ خلاف بد اخلاقی کنزل بدرد دا د دې خلکو یو دغه جوړ کړو دلته کې ګنې دومره دروغجن سړی دی چې مونږ خلک دا سوچ نه کوو چې په سټیج ودرېده او زه د امریکې په خولې ایستیم نن امریکا راپاسېده همدغه عمران خان خلاف په بار دغه کې په حق کې او ورته وایي عمران خان پرېږده ولې زما ته یو دروغ و نن بل دروغ وی نو زه وایم چې الله دې زمونږ په پښتنو کې دا شعور پیدا کړي چې موږ ښه ته ښه او بد ته بد ووایو ډېره زیاته مننه دوی دا یو خبره چې دا د امریکې بچی دی د اسرائیلو دلته کې چې په دې ملک کې سره روان دي تاسو نه به دغه پوښتنه کوو کله وایي سیول نافرماني کله دا د خپلو مفاداتو لپاره ګڼئ چې د عمل سمي طرف ته روان دي اوس پکې دا انتشاري ټوله بیا یو کردار ادا کوي بسم الله الرحمن الرحیم الافغان تاسو چې کوم سوالو کو نو دا خو ټول دنیا ته اوس واضح دی چې دا یو کمپرومایز خلک دي دوی چې راغلي دي د ملک لپاره دوی یو انتشار پلاوي او څنګه ودا تاسو دا نوم واغشتو انتشاري ټوله ده دې کې شک نشته چې ملک نن مخکې روان دی زمونږ لک سا واغشته نن دا خلک د چا په اشارو باندې بیا راځي او دا زمونږ د ترقي زمونږ د رولي زمونږ د امن دی دوی بیا خرابوي اوس دوی سره کم خلک دي نو ظاهره خبره ده چې دوی ناس بار خلک دي او په یورپ کې دي خو هغه په بار ملکونو کې دي د هغه ځینې اشارې دي او زمونږ د نوجوان نسل زمونږ د کشران په دغه باندې هغې لوبوي او د ملک واپس ډي ټریک کوي ټریک نه ډي ټریک کوي دا اوس خو سیول نافرماني که نه او مسافرو پیسې مه رالیږئ لکه دا اعلان ډېر ضروري یاره جی دا خو یو بغاوت دی جی د سټیټ خلاف د یو ملک خلاف کم دی کې توسېږي زمونږ مدر لینډ دی جی پاکستان د هغې خلاف ته یو سازش کې یو بغاوت کې او د هغې ته بدنامي کې په دنیا کې نو دې ته خو زما په خیال په ښه نظر کتل ګناه ده جی آی روز په بارډر باندې فوجیان شهیدان کیږي او دوی سوی مردار شو دا شو داسې عجیبه عجیبه خبرې کوي دا خو ډېر جی ظلم دی دا خو د ملک سره ډېر ظلم دی او فوجیان څوک دي جی زما وینه ده زمونږ دې معاشرې خلک دي زمونږ وروڼه بایګان دي زمونږ د حفاظت لپاره زمونږ په تنخواګانو باندې هغوی هلته کار کوي نو مطلب دا دی چې هغوی خو جي زمونږ د حفاظت لپاره هلته جنګېږي دا نه چې مردار شو شهیدان شو جي شهادت هغوی ته درجې ورته ورکول پکار دي چې یاره دا قوم جي انکریج شي زمونږ حفاظت وکړي نه چې موږ هغه ډیموټیویټ کړو او د هغوی خلاف مطلب دا چې موږ خبرې کوو دا ډېر ظلم دی ګڼئ چې پښتنو کې څه پوهه راله چې دوی دا دوغلاپن دا صوبه په کوم طرف ته روانه ده پیښ شو که نه معذرت دی جی معذرت دی زمونږ پښتانه دی الله پیږي جی دا باچا خان بابا پې نه کړل جی دا ولی خان بابا پې نه کړل جی دا زمونږ دی نور ډېر ای جی تورنګزو باباجي صاحب پې نه کړل چېرې دا خلک جی نه پوهېږي خو دوی پېدل نو دا به ولې کېدل ټول نن پنجابي پې دی جی نن سندي پې شو خو پښتون نه پوهېږي پښتون مکه خپل مشران یې پرېښي دي یو خوا بل خوا روان دي په خپل ښه په بد نه پوهېږي نو زه ستاسو د خبرې خلاف یم جي پښتانه لا پې نه دي پښتانو بل وخت بلګي نور پښتانه د الله پوهېږي پښتانه د الله پوهېږي ګرانو کتونکو دغه سروې کې اکثریت داسې ملګري چې هغه پی ټي آی سره نظریاتي
پاتې شوي دي او بلکې هغه ته موږ د پی ټي آی باني کارکنان خو هم ویل شو خو هغوی خپل تاثرات دغه قام ته کېښودل دغه پښتنو ته کېښودل چې خدا را بس د پیښې او د خپل آرمي ملاتړ جوړ شي د دې خپل ملک د ډیپو د سالمیت او د پرمختګ دپاره سوچ وکړي د دغې خلکو په دغه دوکو پراډونو او د دغه د اسرائیلو په دغه چمچو د دوی چې کوم دي په دې دوغلاپن کې نور رانه شي. ډېره مننه.